د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې د هغوی دا رواج او دا رسم و چې کله به مور وفات شو یا به پلار وفات شو یا به بل یو وارث وفات شو نو هغوی به زنانه له حصه نه سره نه ورکوله. خو زنانه بالغه وه که نابالغه وه خو حصه به یې ورله نه ورکوله. دا د حصې نه ایستې وه لکه څنګه چې موږ پښتانو ایستې دي زنانه پښتانه هم نه ورکو حصې. دا سخت ګناه دی. سیدالابرار مولي صاحب زما موبایل باندې راځي هغه مې یو کس تپوس وکړو چې مولي صاحب جومات ته راځم نو ګس خپره مخکې کوم او که خی خپه وي هغه ورته وایي چې داسې کار وکړه د خور دې سره 3 جریبه ځمکه د هغه نوم بیا ورکړه نو په ګډېدو جومات ته راځه. نو د خور ځمکه نه ورکو د خور حق نه ورکو او جومات کې تپوس کو په خی خپره داخل شم او که نه په ګس خپره داخل شم. دا لوی ظلم دی. د دې نه چې دې څومره منافع دي دا ټول حرام استعمال دي. د دې چې د دې بچو څومره تربیت کېږي دا ټول حرام دي. حرامي په یو قسم نه دی یوازې دا حرامي نه دي چې سړی بدکاري وکړي دغې نه بچې پیدا شي حرامي دا هم حرامي دي چې په حرام مال د تربیت وشي. نو هغه ستا د خور حصه ده ته د هغې نه منافع والی او خوري او قبضه پرې کوي. زما یو ملګری دی استاذ دی نو هغه څه خبره راته کوله ما ته ویې خویندو راګیر کړي حصه رانه غواړي نو ما ته ویې استاد صاحب ورکوه لکه ما ته ویې لکه رحمت علي وي داسې کار دی وی په دې خور مې سود کېږي خو چې دا پردی سړی د خپل پلار په جیداد کې وویني که نه وي دا سړی نشي برداشت کولی وي لکه دا اوښې زما په جیداد کې ګرځي په ده راباندې اور بلیږي نو بیا دا پردی نه دی که نه دا چې ویله خور ورکړی دا پردی دی دا اوس تا اوښې دی که نو دا د پښتنو غلط رواج دی او دا سخته ګناه ده. لکه دې مونځ کوي د ده مونځ نه قبلېږي دې دعا کوي ځکه خېټه کې حرام پراته دي. دا چې پلار څنګه مړ شو په 3 ورځ به چې کوم دی وراثت پکوي دا څنګه چې ته د دې پلار زوی څنګه چې ته د دې مور زوی دقه شان ستا دا خور چې ستا د پلار لور ده او الله ولې حصه ورکړې. یو مولي صاحب هغه وایي موږ الله منو خو د الله نه منو. نو دا ډېر لوی ظلم دی په پښتنو کې خویندو له حصې نه ورکړي او په نور څه پکې غیرت راوچتېږي پښتنو کې په نور څه پکې غیرت راوچتېږي او د غیرت په نامه باندې مرګونه کوي خو په دې په یو پښتون کې غیرت راوچت نه شو چې دې د خور سره څنګ په څنګ په عدالت کې ولاړ یو طرف ته خور ولاړې د جج مخې ته یو طرف ته د دې ولاړ په دې کې غیرت نه راوچتېږي. لکه ته ستا خور تور سره عدالت ته ستا د وجې لاړه ستا د وجې د هغې د وکیل سره خبرې وکړي ستا د وجې د هغې مخ چې کوم د جج ولیدو نو په دې باندې دا کې ولې غیرت نه راوچتېږي. دا ډېر لوی ظلم دی د خویندو سره او په دې دا به الله تپوس کوي په ورځ د قیامت او دا حق تا ته خور داسې هم نشي معاف کولی چې ته ورته خورې ما ته دې بخلې هغه ما بخل نه دا ځمکه ورته جدا که پټواري راوله جدا یې کوه ته نو که د هغې نه پس دې خور تاله درکړه نو ټیک شه دا ستا ځمکه خو تا ورته جدا کړې نه ده ته ورته خورې ما ته ګوته ولګوه نو هغه به څه وي که تا ته ګوته نه لګي نو بیا چې د پلار مړ شي نو د پلار مخ په رانه نیني چې مور د مړه شوي د مور مخ په رانه بیا نیني نو د هغې غریبې د خپلې مور او د خپل پلار دیدن بیا بند دی په مړونو یې ودم بیا مخ نه ښه د څه د وجې نه د ځمکې د وجې نه. نو دا ډېر لوی ظلم دی او الله پاک جل شانه د دې نه زموږ د ټول پښتانه نه ټول مسلمانان وساتي او دا چې تر کومې پورې دا سلسله را روانه او دې حرام خوري او حرام څکي نه مونځ قبلېږي نه تلاوت قبلېږي نه ذکر قبلېږي او ړومبي صاحب ته بیا زور کوي. نو دقه شان دی به د جاهلیت په زمانه کې هغوی به د ښځو حصه نه ورکوله خو بالغه به وه که نابالغه به او چې کوم نابالغه ماشومان به بلوغ ته به لا نه ورسېدلې نو د هغې حصه به هم نه ورکولې دوی په کې هم نه دي شمار. صرف په وراثت کې به هغه چاته حصه میلاوېده چې هغه به د جنګېدو قابل و دشمن سره به جنګېدل شو یعنې بالغ به د بالغو نارینهو حصه به هغوی ورکوله. په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیتونه نازل کړل چې کو ښځه ده کو سړی دی کو وړوکی دی او کو لوی دی او کو مور یې مړه شوه پلار یې مړ شو نور رشته داران یې مړه شو او دې د حصې حقدار دی نو ده ته به حصه ورکولی کېږي دې به د حصې نه محروم وي. نو دا آیتونه الله پاک جل شانه نازل کړل چې للرجال د سړو دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه ترک الوالدان چې پرېښودلي وي د مور او پلار یې مړ شو نو څنګه حق چې د ورور ته میلاویږي نو دقه شان چې کومه حصه د خور مقرر د هغې ته هم میلاویږي. که مور یې مړه شوه د مور په حصه کې چې څنګه حصه د بچي میلاویږي نو دقه شان به د خور چې کوم دی هم میلاویږي خو فرق دا دی چې دوه خویندې په یو ورور حساب دي مثل حظ الانثیین یعنی
د دوو خويندو حصہ دا به یو ورور ته ورکول کیږي او دوه خويندې به د یو ورور حصہ اخلي فرق سره نو چې کومه حصہ د خور مقرره ده به ته ملاويږي والاقربون او دغه رنګ کو نور خپلوان یې مړ شنو به خزو ته ملاويږي به سړو ته ملاويږي به لویو ته ملاويږي به وړو ته ملاويږي کوم د حصہ حقدار وللنساء او د خزو د بار نصيب حصہ د مما د هغه نه ترکل والدان چې پریخي وي مور او پلار والاقربون او نور رشتہ داران نور رشتہ دارانو پریخي وي او کوم مور او پلار پریخي یعنی کوم مور او پلار وفات شي وي یا نور یو رشتہ دارانو کې یو رشتہ دار وفات شي وي خو چې دا د حصے حقدار ده نو دا خزه د به حصہ اخلي دله به حصہ ورکړي او کو دا سړی د بول ورکړي بالغ د بول ورکړي او نه بالغ دی بول ورکړي مما د هغه نه قل منه مما د هغه نه قل کو کم وی منه د هغه نه او کثر یا زیات وی د هغه نه کو کم یې سی وی او کو زیات سوره مقرر کړي د شریعت اکی سبوت ملاوي نصيبا حساب مفروضا مقرر شوی مما د هغه نه قل کم وی منه د هغه نه او کثر یا زیات وی نصيبا حساب مفروضا مقرر کړي شوی دي نه حصے د دې لپاره مقرر کړي شوی دي او رستو آیاتونو کې بیا د دې حصے روان دي چې زوی به سوره اخلي لور به سوره اخلي او دا رنګ ورواره به سوره اخلي څومره رشتہ داران چې دي او چا چې کم دي حصے مقرر دي قران مجید کې نو هغه رستو روان دي